نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته چې کوم سړی په اوداسه باندې لګیا سي نو اوداسه نه مخکې اول بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. هغه بعد هر اندام مینځي او اول بسم الله ورته وایي او ورسره کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا هر اندام مینځلو سره وایي. او چې کله اودس مکمل کی بیا دا دعا وایي اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه ورځې باندې که دغه سړي ته چیرې مرګ راشي نو دغه کس دپاره به الله پاک اته سره دروازې د جنت والې کلاو کی او ورته وبه فرمایي چې د جنت په کومې دروازې باندې تا خوښه یي ته په داخل سه تا ته دپاره جنت واجب سه او لازمي سه. او بیا فرمایي چې که چیرې مکروه وخت نه و او دا 2 رکعاته نفل وکړي په دغه اوداسه باندې توجه او ध्यान سره یې وکړي خشوع او خضوع سره یې وکړي نو دای د ګناهونو داسې صفاسه لکه په د غیر وجه دای له مور نه پیدا سه او ورته وبه ویل سي چې تا ول مخچینی ټول ګناهونه معاف سله اوس ته له نوي سرنه نیک اعمال شروع کا. نو عزتمنو په کار ده چې سړی دی اودس کوي اول دی بسم الله ورته وایي ورسره دی دا کلمه شهادت وایي هر اندام مینځلو په وخت او اخر چې د دعا پابندي کوي او که مکروه وخت نه وي نو 2 رکعاته نفل دی سړی تحیة الوضو کوي. عمل ډیر مختصر ده او ثواب ډیر زیات ده.